الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना دا بټول وایي ښا پرېدم امنن بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान पंजोस काल उशु ستړی شو دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه ده کړې یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چاغا افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی زما عزیزانو نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده
55 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو ا د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارسه زمونږ بسرو چشم دي څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډي څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدي په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم رامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول رامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کېږي. چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راسي دا کې دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه را روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته وروړي. نو اغیم ځان سره په ډېټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته الکانم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کړئ. ښځې کنټرول کړئ. ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ. جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي.
نن د جشن پاکستان په ورځ باندې دا الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګورا په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک کې د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نه لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک کې په فیصله کیږي او په درويشت کاله کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چي دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناستا او لس بپاسې ده نن خان په بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داسې بګور او چې پلار رواني کنه داسې بګور هغه ورځ یو ماته وای پلانې دې ته تلو مله چڼي مڼي مل تډیرو چڼي مڼي ملسا ول چڼي مڼي مې لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه کوم الک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ڈی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خلک ورته متیازي کوي چینی مڼي د انګريز قانون چې وای هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وای لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وای دا چینی مڼي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چڼې مڼې وای کنه وای اوس نه لګیایي غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا کلوسی ته مې جی انچا جی انسته کہ میری اتنی ٹویٹ نہیں ہو جاتی اوس نه تیاری گئی لګي 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او مغه چل دی و جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی وای ټول وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی
او چې د کوم ځای خره و ملته ودرېږي نو که بل څه شته هر یو به راپسې زما وروڼو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرونم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران داسې روان خدایم بنیاد وباسه چرته د سړي ځامن بم شي کنه چرته به سړی هم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسه خانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغه کې به بیا جاړئ وای زمکه کلنګ دې زور اور دی زمکه کلنګ دې زور اور دی ځوانان خوند کړي را لېږي تش پالنګونه پرې کړم زمکه کلنګ دې زور اور دی ځوانان خوند کړي را لېږي تش پالنګونه زمکه لګ حل براتوای زمکه لګ حل براتوای چې ستالان دي خلق سره گزاران کوي نا ما درې مړی لیدلې دي درې مړی دو مړی مې 300 کال پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وځي یو مړی مې اتل سورځ پس د نوتی په دیره کې لیدلې ده راويستوي او کلی ته وړو ما ورته ډیر څه ویل چې مې وباسي ول نه جی ته غږ مکوا زم لاړم ورپسې چې د قبر ډومبه تخته را لری کړه په خدای قسم په کرسۍ ناستم دومره لړمان تیر وته او دومره ویختو په او داسې قرار شو چې ما نړ بوټو وته په سیکل را سور شمو بجلیګر ته میزان را ورسو زمون قبرونه با د لړمانو ډیپوي زمون قبرونه با د اور تنور سلور ملوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملوانی چې دا تاور سره ټول کال سروزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې خدای وبخي او بوي او سمام په کړي دي چې قران تلاوت کوي خپل مړو پسې بخي او روټي دې دلګانو نه وخوري او پیسې هم تی والی نغدي تاسو خیال راغی تاسو وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چاله بی پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکارو که نه پکار چې چاله قرآن ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرېده مسلمان بنشي ودرېده دستا ملک دی یا دستا سو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاټ کړی وې چې مونږ الیکشن نکاو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو
یو طالب په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي اجوندی دي ان شاء الله د اغوی په لاس به الله د امریکای اورمیګم ماتای څنګه چې الله د اغوی په لاس د روس اورمیګ مات کړو. نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکای غرور ماتای او شورو په شوه ده که خیر خو کومګه خپې دراتینګولې زمونږ په پاکستان کې لوی کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقه کعبه چې ده هغه امریکا ده التلار شي ورته سجده ولګي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملاوټه به دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شه دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تاسو سره یو ځای آزاد شوه دی یو لیس مکه ته چا وانه غستا تا آزاد شوه بنگال تانه لاړو د کشمیر سودا اوس تکه لګیاي ده هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته سموای کشمیر با ان شاء الله د اسلام دی پوکیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلوې ورځې ته وګورئ والله کزم دشمنه ما دشمنم والله کوي تباکه گئی غرقه گئی خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي د عمل په سرکونو لویولو نه راټینګيږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکيږي نن هر ورځ بجلی دومره پیسې ګران شو دومره روپے سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سړی به چرته پکې لاندې نکینی پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکې لاندې نشم کې ناشته ستا بنگلا فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گاډ فری د شاهانو ارس فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول اورس په سړی ګرځي دا فارم والی دا څه دلته excise and taxation هغه ور دي اورغه excise and taxation موزه د ګډي زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا.
نه انکم ټیکس منم نه پراپرټي. الله دې نواز شریف په لشیدارو لړمانو خوړې او سم بیا گنجې راوګت کړي دي. هغه گنجې بیا راوګت دي. راتلو سرا چپړاسیان کلرکان د نوکرونو وسته ول په خزانه بوج دي. نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وای چې کور دې د میردین جمعات شاه یو 22 گریډ سړی او باسا 2000 غریبان روټای پکې کیږي کنه کی. نو معتبر له گریډونه اوچته 15 نه 16 گریډ 16 نه 17 گریډ 17 نه 18 گریډ 18 نه 19 گریډ 19 نه 20 گریډ 20 نه 21 21 نه 22 چې شنو بس په دوه خاطر ٹھیک شو. غریب سره د کورونو سروے وکړه چې 100 فټه کور دی فټوارای په حساب باندې په باندې ټیکس لګي. نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډای رواني کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډه لارې کې واچوتي بوي ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده. دغه زنانه پتا شو ډېرې وجاړه. امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه. دغه زنانه پتا سو ډېری په فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده. 1500 روپۍ جرم ورک د 100 روپو گاډي او سبزی نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن لا جرم. دا انتها ده د ظلم کنه. واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیر کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه په الله جهنم ته لي. ټول علاقه کله چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوګه ود شو د حضرت عمر کار به ور سره کیږي. قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پښتنه د عمر نه کوي. نن د غریب تپوس نشتا د غریب پښتنه نشتا. دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ تالته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشتا په سرک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي. دمره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي. مونږ په پاکستان واوري داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق. نن ته بیعت شو بیا بل خبره را نه یریږي. 60% به الیکشن خزید کوي. 60% 80% بدر سره خزی په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا خور دا پلانې ده. 60% دا بدر سره خزی